دا ګوره ښه تیاری وسو مفتي صاحب ما دغه کېده ټیم شروع شو ټیم ته ګورې ښه حیات شیخ الاسلام او دغه راکړه د کفایت المفتي اوس ټیم شروع شو ښه مفتي صاحب وایي دی وایي چېرې ستا د جمعیت سره اختلاف په نظریه کې دی که په عقیده کې دی او که په سیاست کې دی مفتي صاحب ما تا ته وایي سیاست کې وایي هغه جدا دي ما تا ته هغه ستا د عقیدې ملګري ته دفاع وکړه که نه داسې وایي جمعیت والا جدا عقیده ده زما جدا عقیده وایي زما په اختلاف کې ستا کار نشته ستا په اختلاف کې زما کار ولې نشته مفتي صاحب چې دا کومه خبره کوي چې وایي بیا بله خبره وکړه مفتي منیر سره سند ستاسو د وفاق دی مفتي منیر د شیخ سلیم الله خان په مدرسه کې سبق ویلی جمع په روقه کې دا رمیتوبونه د شیخ سلیم الله خان ښودلي وو زموږ په مدرسه کې سبق نه دی ویلی هغه غلط الفاظ استعمال کړي بله خبره وایي قطاده وایي ګمان ته ګوره هغه وایي عبدالله بن عباس اور قطاده بیا سره ترونه بیا دیگر صحابه نو په دې کې د بل چا نوم راغی د الله باندې خلک په پورې خاندي بیا وایي ډیروي صاحب د هغې جواب ما ته درکړو چې ډیروي صاحب دغه بیا مې دیوبندي عالم وایي دا معجزه ده که نه نو انکار په هغې باندې جواب دی رانه کوي بیا وایي مفتي صاحب ما ته هر قیادت وښایه د هغې نه استدلال چا کړی دی چې دی دا هر قیادتونه استدلال لپاره وښایه بیا وایي دا چې دی نو ابن جوزي چې دی دا خو د ابن جوزي نه نقل کړو مفتي صاحب دا چې دی اصل کتاب وښایه او دا د څه لپاره نقل کوو په ځای د استدلال یې ته کوو دا هغه کېده دا د هغه کېده بیا وایي دی ما ته وایي بخاري څه دی اصح الکتب دی هغه مشر راکړه مشر وایي په کومو سترګو به خلک وایي چې دا صحیح کتاب دی په کومو سترګو به وایي او پنځه شپږ مشران یې مفتي صاحب اوس ما له جواب راکړه ښه احمد سید ملتاني دی یادوي هغه چې څه وایي به زما په شان حساب زموږ د هغه تا په خپله ووایې چې په هغه باندې د جماعت نه د خروج حکم لګېدلی دی چې د جماعت نه خروج حکم پرې لګېدلی ما پسې زما د جماعت حقانیت دا دی چې کوم سړی غلطېږي موږ یې وباسو وکې دا هغه په دې باب کې غلط و د دې وجې نه موږ ویستی اوس ورته کیمره ته واړوه چې هغه ګوري اختیاري یې که نه مه راوړه دغه نه کیمره ما ته وکې ده مفتي صاحب ما ته وکې ده چې ما دې د جماعت نه موږ ویستی دی ته نرشه منیر منور امینو کاروي سجاد دابي دا وباسه ستا جماعت ډسبین ده ډسبینو زما په جماعت کې حق جماعت دی موږ چې خلک باسو ته نرشه احمد سید ملتاني به زما پسې نه حسابې بیا ما ته وایي دا هغه استدلال له چا استدلال ته غلط مفتي صاحب تا د استدلال خبره وکړه ما ته وی بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها هغه د هغې نه استدلال کړی نو تا د هغې استدلال غلط و نو تا وایي ما ته په قرآن کې وښېده ما هغې ته ثابت کړي نو د هغې استدلال ته تا غلط وي نو دا څه شی شو بیا وایي عبارت النص مفتي صاحب عبارت النص قطعي شو دلالت النص قطعي دی که نه دی څنګه چې د عبارت النص نه انکار کوبه دغه شان دلالت النص نه انکار چې دی کوپر دی بیا ما ته وایي جمعیت علما چې دی وایي په هغې کې چې دی وایي د هغې مشر چې دی څو امیرو مفتي صاحب جمعیت علماء هند خو زمانه چې دیوبندیان دی وایي جمعیت علماء هند د دیوبندیانو کې ته چې دا جماعت و او جمعیت علماء اسلام د هندوانو پارټي جوړه شوه نو جمعیت علماء هغه خو زما فخر دی نه تسلیم کړه چې شیخ طاهر د دیوبند امیر و او د دیوبند نه تسلیم کړه شیخ طاهر بیا وایي شپږ غنټې خلاصېدی نه شي مفتي صاحب رنګ دی خلک ګوري زه نه خلاصېږم ته نه شي خلاصېدی انشاءالله زمانه ته خلاصېږي نو بیا وایي هلکه وار پاتې څومره خطا دی ما ته وکړې ما په خپل ما خبرې مه کوه ما ټیم ودروه ګوره دی هغه ته وایي چې کتاب د هغوی سره دی هلته هند نه دی علما اسلام د کتاب په خپل ټیم کې بیا وړه دا ټیم باندې حساب یې ښه شاه صاحب مفتي صاحب ټیم باندې حساب یې ښه وشور دی ګوره دومره قسم په الله کنه چې دا اولا طالب علم به د مفتي صاحب نه زیات قابل مفتي صاحب څه وایي نیلوي صاحب وایي چې جسدي مثالي سره زه خو منم نو ما خو ما مشر وښیه زه وایم ستا یو مشر جسدي مثالي د ښځې بل مېړه دی جسدي مثالي د ښځې باندې انکار دی بل وایي شته زما یو مشر خو د دې خلاف کول وښیه که نه زما مشر خو د دې خلاف کول نشته زه خو یې قایل یم خو ستا د مشرانو په کې تعرض زما په کې خو ته خپله زما سره څنګه تعرض جوړی زما د مشرانو تعرض وښیه بیا ما ته ولې مفتي صاحب معارضه بالمثل تا ته ما ووایي چې د هغې په کې خو تا ما ته نه سوال په غلط جواب راکړې بیا شفا صدور کې دي چې سماع المعتاد شرک دروازه ده منګ هغه سماع المعتاد چې هغه تاسو قایل یې که نه چې اوري هر ځای نه اوري نږدې اوري هلته هر ټیم اوري په صحابو کې داسې ما ته وښایه چې هغوی هر ټیم اوري ستا ته زما چیلنج دی تمام ذریت اوکاډیت ته تمام ذریت جمعیت ته زما چیلنج دی ما ته په صحابو کې اختلاف داسې وښایه چې هغه سماع عادي اختلاف و هغه په موضوع هغه ستا مشران وایي صرف په قلي بدر کې شیطان اختلاف کړی و د صحابو په دې مذهب نشته دا ستاسو ابترا ده او دروغ دی پوه شوې په دې باندې دی خو د مشرق نه اوري د مشرق نه د الله بنده دی ما ته وکې ده دی ما ته وایي عایشه تنها د قدرت منکره ونه د الله بنده عایشه تنها صرف ده هغه ځای کې هغې تعویل کړی و او په تعویل فتوا په دې باندې ته ورشه نه لوږه که نه دا زما قول نه دی که ته یې فتوا لګې دا ستا د مشرانو دواړه درته قول نشته زما قول نه دی په خپل مشر قول لګې احمد سید ملتاني جواب ته میلاو شو هغه ما پسې دغه کې مفتي منیر ستاسو د جماعت سړی و ستاسو مدرسه کې سبقونه ولې ما پسې مې نه پیټ کې بیا وایي تا په دغه باندې څه ووایي
دا شنیلوی سی وایي چې په قرآن تا ته زما یو قرض پاتې و مفتي صاحب یو قرض ته زما پاتې و کیمره ورته نیسي ګوره خط تپوس کوي تا ته زما یو قرض پاتې و یو قرض دا و مفتي صاحب تا ته ما وایي ستا مشورې په قرآن کې چې د ابو جهل پارټي په قرآن د روغ تلي دا ما ته ښې نشته په قرآن کې دا ته ما ته وایې دا ستا مشوره چې په حدیث کې د اولیاء الله لا یموتون بل ينقلون من دار الى دار مفتي صاحب تا ته جواب در کوم دلته انبیاء د الله هغه دا ګور په د تفسیر کبیر کې ته خیم دی وی دا وکه ګور روایت بالمعنی چې ده کنه انبیاء د الله په وصف د نبوت نمرې انبیاء د الله چې دی هغه وسم هغه شانتي ان شاء الله چې څنګه نبوت مخ کیو وس هغه شانتي مفتي صاحب ته چې ده په انبیاء باندې سم ناراضي کته تا وکه د روایت بالمعنی دا تعویل نه مني تفسیر کبیر خپل مشر غني وکه دا دی وی قال علیہ الصلوۃ والسلام مفتي سے جواب وکا تا وسوي وی دا چې دی وی دا فتوا دا وی دا وی دروغ تړلی دا کفر دی دغه وکه دی وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولیاء الله لا يموتون ولا ينقلون من دار الى دار هغه خو انبیاء ویلو د چې اولیاء وی هغه د کفر فتوا خپل راځي کا تعویل دی ولا منو په دې باندې د کفر فتوا دی راغله مفتي صاحب په نقل باندې تصحیح نه کلمات تصحیح نه وګو بیا وی ویلو چې صحاب چې سمول موتا قایلین سو اے مفتی صاحب وکیدا ما ته وکیدا ول سمول موتا قایلین مردارانو زما ته په صحابو کې د سوق وغه چاغله سمول موتا عادي قایلو ته د عادي قایله ګوره بغه کې موږ تقسیم منو کته تقسیم نه منه ما ته ته وې دا الله علماء دیوبند بشری کتاب لیکل ہے دے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ کہ اہل سنت والجماعت بری اور پاک ہے ایسی سماعت موتا کے تسلیم کرنے کے لوگ سے جبکہ صرف فرقہ معتزلہ صالحہ اس کے قائل ہے وہی معتزلہ صرف دی قائل نہیں فرقہ معتزلہ صالحہ نظام کا تقسیم نہ منے په سما کې د الله علماء دیوبند د تبلیغیان او مشر مولانا الیاس د تبلیغیان او مشر هغه وی دا هغه به تقریر کړی دی هغه وی په سمای موتا د معتزله مسلک ته ک تقسیم نه منی دا پتو نه بیا شرط حمانی بیا راځي کنه مفتی سے مسله تقسیم ما تا ته ویلو سم مشر وی وی څوک په قران کې چې څوک پیغمبر سنت چې د سنت نه بعد وانه د پیغمبر دروغ دی دا زما سره چې مفتی سے اختلاف او مدرسه مستقیم مولانا یوسف لدوانی دی وی مفتی سے وکیدا چنانچہ ان حضرت سلام صحابہ و تابعین سے منقول نہیں کہ وہ سنن نوافل کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں اس لیے ہمارے یہ جو رواج ہے دی وی پیغمبر نه ثابت مفتی سے دا زما سره دارالعلوم دیوبند ہے مفتی دا زما سره د مختصر دارالعلوم دیوبند دا ورخه امداد المفتین باندې کوم مشهور ده دا یہ بدعت ہے دا بدعت کی مفتی سے ما کہتا دا زما سره چي ده دا زما سره چي ده دا مو د دیوبند کتاب نه ده ان پایس المرغوبه دا زما دی وی سنن نوافل کے بعد جمع ہو کر دعا کرتی ہے اس کے کوئی ثبوت نہیں پیغمبر نے ثبوت نشته اعلی سنن کی دی ورحم الله طيبه من المبتدئات في بعض اقطار الهند حيث واظبوا على ان الامام ما هو يقومون بعد المكتوبه بعد قراءه اللهم انت سلام منك سلام بها ثم اذا فرغوا من فعل السنن والنوافل يد الامام قبل الفاتحه قبل الفاتحه جهرا بدعاء مرتين ساعتين دا وی دا بدعتيان دا کر کئی مفتی سے پتا وقاسمہ کیمرہ تو واڑا گورا پھر بتا وقاسمہ کی لکھ لی تھی مفتی سے دے گورا وہی سنن نوافل کے بعد سب کا اکٹھے ہو کر دعا مانگنے کا طریقہ کئی منقول نہیں نہ افضل سلام نو صحابہ سے نہ امام مجاہدین سے یو مشر دی وہی مقالات کی وہی دا چیز سو کوئی پیغمبر نہ دی غوختی دا پیغمبر دروغ دی دا وہی او بیا چې دا کمی پتوی دو تراجی کړي عقد زندقیت او د دوستو هغه پتوی په دی ولګا نه تسلیم کړي زما مسل د وسوم ده نه تسلیم کړي تال پاس لګا پاسم نه تسلیم کړي زما مسل جهان کټر به غیرت هم د تک تال پاس استعمال کړو ما نه استعمال کړي نه ستام یو مشر دا دا چې دی پیغمبر نور صدقه کول وای دا چې پیغمبر دروغ دی او دی وای دا چې دی پیغمبر نه د وختي نو مفتی سي دا دوستو دی نو دا دوستو دی مشر کړي دی اپ کی مسائل ولا کړي ما ته ما وای مفتی سي بو تا ویلو الفاظ ته ویلو الفاظ به غلط اوري دا یم د ما سره پتاوا دارالعلوم دیوبند اے خلق دا وګوره پتاوا دارالعلوم دیوبند د دیوبند په نوم روټه خړلو خلکو دی وای اس طرح اس کی دعا کا کچھ ثبوت نہیں د دې دعا څخه ثبوت نشته دا بدعت دی او د دې وت په دعا بعد جنازه کې ستا مشران دغه په دعا بعد جنازه کې په علماء دیوبند باندې د متقی ابن بام دغه کتاب ان شاء الله خیم دی وای دعا بعد جنازہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ پیغمبر سلام وسلم وسلم نے یہ دعا نہیں مانگی تو یہ پیغمبر سلام پر ابتراء ہے دا پیغمبر سلام دو ابتراء دا وہ زما سره چې پتاو پر دې کې لګري نماز جنازه کے بعد دعا کرنا جائز ہے بدعت نہیں دا زما سره چې شیخ الاسلام مفتی صاحب شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دل لکھ دری ہے نماز جنازہ خود دعا ہے اس کے بعد دعا کے لیے اجتماع جیسے آج کل بعض قوم میں مروج ہے اس کا قرآن اور سنت و بزرگان صلی اللہ علیہ سے کوئی ثبوت نہیں تو پیغمبر نہ قرآن کی ثبوت نشتے ہے پیغمبر دروغ دی پہ 112 117 کے خبر کے لیے دا زما سره مفتی اعظم پاکستان احسن فتاوی والا مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب علماء دیوبند سرخیل عالم دے وہی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا چونکہ حضور سلام صحابہ و تابعین ثابت نہیں اس لیے وہ کہا اسی نہ جائز او مکروہ فرماتے ہیں دے صحابہ و تنا جائز بے
چې فقهاء ناجایز او مکروه وي صحابه او قران نه ثابت او پیغمبر نه ثابت او استاد هم چې پیغمبر نه ثابت نو پیغمبر دروغ دي هغه د دوستو هغه فتوا به تراجع کې دیوبندي علم ته د وسوي دیوبندي علم ته د زندګي کوي دا الفاظ ته ویلي د مفتي صاحب ما ته مو آیا دا د ما سره کې پیت المفتی دی هاي کتر زپو پیسه پر آسان ده ان شاء الله دا دعا بدل جنازه ولا شو بس صفوا فریدیه راکیا دعا بدل بدی کی دا فریدیه جلد اول دے دا 300 نه دا دعا بدل جنازه یادو دعا بدل ٹھیک دا دعا بدل جنازه پیش کو ہے هغه دی پیش لگا نا 587 کی یار دعا بدل جنازه دی پیش لگا رہا ہے کاغه حوالہ 87 کی دعا بدل جنازه کوم سی کی دا په 587 دعا بدل جنازه نشته دعا بدل جنازه 300 نو هغه 557 وای نو پر خوشتره دا اوس عبارت من خلق شروع کوم تاسو عبارت بسم الله الرحمن الرحیم بلال مولوی صاحب وم ترنو الحمدلله کې مې چې داوا پیش کړی اول نمبر چې د فقهاو په اصول سره به تکفیر کوم هغه ترانه نمبر 1 دویم نمبر د جمعیت علماء اسلام والا کافر لیکو تر اوسه پورې جمعیت علماء اسلام والا کې د چا عبارت پیش نکو هغه ترانه بیا ماته سوې وې جمعیت والا استعمال غری د عقیده دفاع وکړه خو زه ته جمعیت علماء والا عبارت پیش کې زه دفاع وکم کنه ته هغه سره راضی نه او کله وی مولا وکړ ځاله کا بل تاریخ کې جمعیت علماء کې نو د غیم الحمدلله دفاع کوم لګیا با بیا ما ته وی مفتی منیر شاکر ستاسو والا او زکه چې ستاسو سند ور سره نو ستاسو په قوت جوړ ستاسو ټول پنځیران سره زموږ په خپل مدارس سند ور دي الحمدلله نو ټول څه جمعیتان شو هغه دا په کوم طرف البته د دنیا پیژنې چې منیر شاکر سوکو دریم نمبر دی وی بخاری اصح الکتب ستا مشران لیکلي دي نو ما ورته ویل چې ستا احمد سعید ملتانی نو دی په جواب کې وای چې احمد سعید ملتانی موږ د جماعت نه وستو دا وګوره مولوی صاحب احمد سعید ملتانی بار کې ستا مشران سوئی وای مولانا احمد سعید کو جماعت اصولوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے جمعیت شوت یوسف سے نکالا گیا ہے اس ګوره مولوی صاحب دی وای عقیدم یو دا ګوره مولانا احمد سعید خان اور ان کے چند جذباتی ہم نوادینی حلقوں کو یہ دھوکہ دے رہی ہے کہ بعض مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر انہیں اشاعت توحید و سنت پاکستان سے نکالا گیا حالانکہ یہ حقائق کا منہ چھڑانے کے مترادف ہے مولانا احمد سعید خان کو کسی فقہی مسئلے کے اختلاف بنا پر نہیں بلکہ اشاعت توحید پاکستان کی دستور سے انحراف کے جرم میں جماعت سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا گورا اگر صرف دستور دے وجنہ دی وجنہ ابل اور تازه شیخ طیب سے کلپ موجود دے کہ وجه کو اندر تھا دا اگر دومره صفت کړه دی وځي په خپل بیانونه اوروبا هغه عقاید سره تاسو متفق کې مولوی صاحب دا غیر انکار مکوا دریم نمبر به دین پس راځي وای دا وکړو صاحب وغیرہ جماعت نه وبس نو په جماعت کې داخل نه څنګه وبس هغه ځان له په بل جماعت کې دی مستقل شپږم نمبر دی د دلالت النص نه انکار کو پر دی تو وغه چې عائشہ بی رضی الله تعالی په دلالت النص سره استدلال کړی دا وخه بسم الله وکړه او کچلو ک دلالت النص نه انکار کو پر چې بقول استا ام المؤمنین په دلالت النص سره انکار کړی دی ستا مشران وی اختلاف وبکه بعض صحابه دلالت النص نه بقول استا منکر شو کافر نشو مخکې به دی وی جمعیت پاسو کې پکې چې په وسارت کې جوړیږي دا په هندي کې اسلام وی پتہ نه لګی دی هند خو هندوستان ته نسبت کولو د وجنه پاکستان کې کم جوړیږي جمعیت علماء اسلام دی به د مخکې راوکړو قطرات تر حواله ور کوي هغه غیر مقلد ته الزام ور کوي تاسو پر راي باندې هغه عبارت خو پر وګوره کنه د اول سر نه وګوره دلیل الزامي جوړ کوي مخکې خبرې مکو مرسم به دریم نمبر داغې نه پس داغې نه په عباراتو کې د غریب حالت دار چې باقي کې دروغ وي بیا وایي جسد مثالي خو زمانه هم تاسو مشرانو کې تعرض دی ما ویل مشرانو کې تعرض نشته ما دا نه دی ولې ته نه منې خو ما ویل ته د ګرځېدو قایلی حاضر ناظر ته قایلی نه هم نمبر دی هغه سما چې تاسو یې قایلی او هغه خو یاره عادي ده اول خو په شفا صدور کې د قیدونه نشته ځان نه لګوا دویم نمبر ما ویل کې خلق عادت کې چا اختلاف دی د اختلاف خو په عادي کې د نور شک کشمیری سره بواله مې پېښله د مفتی شفیع سره مې پېښله تر هغې نه لوی مولا راغلی اوس استاد پنځپیرانو
خرقیادت چې خو د الله قدرت بشي به اختلاف د کوم ځای نه پکې راغی بیا مخکې وایي ما ورته مشرانو دي په حدیثو دروغلي وایي روایت بالمعنی خو جایز دی نو خو روایت بالمعنی نه کوي که نه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و حدیث نقل کوي باقاعده عربي الفاظ نه کوي روایت بالمعنی دغسې وي او نسبت یې کوي د رسول الله بیا 11 نمبر کې وایي صحابه د سماعي قایل نو د دومره دروغل یعنی که خر قاعده چې به صحابه د الله د قدرت نه منکر دا ما بار ویلا بیا وایي سنت نه بعد دعا نو الته تضاد نشته زمون کم اکابر چې دعا بعد د سنت قایل او تصریح کوي چې موږ د التزام قایل نه یو او کم عبارات چې تبش کې الته تصریح موجود د التزام چې څوک کوي دعا بعد د سنت موږ بلکې دعا بعد الفرض هم چې څوک التزام کوي موږ مناسب بدعت ګړو باقي کې دغه تم پیدا بیا مخکې دی زی وې د جنازې نه بعد دو مفتی فرید سے پیش کو الان کیا عبارت نیم نقل کو عبارت پورن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے بدعت نہیں جبکہ کسر الصفوف کے بعد ہو سبونه مات شي خلق لاړه دینه بس کور دعا کې مقبره کې قبر پخوا کې پدې کې اوس خرابې نشته ته ولې غلط بیان کې بیا مولوی صاحب زره دینه پس بیا زما د دینه پس بیا زما د پنځپیرانو عقاید ما پیش کول مولوی صاحب 25 نمبر عقیده پنځپیرانو اے خس کم جہان پاک صفحہ 157-58 کې وہی تعویذ شرک دے تعویذ آج کل جس طرح مروج ہے یہ بالکل شرک ہے اور کفر بنتا ہے اولان ایسے تعویذ لکھنے والے پر لعنت بھی ہوتی ہے مخی ہوئی چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو یا حدیث کا حوالہ ہو جو کچھ سچ میں لکھے قرآنی حدیثی دا شرک دے کفر دے اور مولوی صاحب مخی بدق سبب باندھے ہوئی اور قرآن میں اندر ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں سور یعنی اے خنزیر تو تعویذ لے آ لیکن اللہ سے تیری امید ٹوٹی ہے تو بھروسہ په قرآن کې دی خنزیره دی په قرآن کې ځکه الله یې وکړله او مخکې وایي ګوره ستا په نسبت باندې ستا د مشران مرتدین شو یو تر او فتح الله مولا غریب خو پکې دوړه ګوره دی او بیا مخکې شیخ طیب صاحب په خپله باندې رسائل نیلوي صفحه نمبر 28 کې دی دی وایي تعویذ صفحه نمبر 28 اور جن تعویذات میں قرآن مجید کی آیات ہو یا حدیث شریف کی دعا تو وہ نہ شرک ہے نہ حرام اب بل طرف ته وایي مرتد دی اسلام نه خارج دی او هغه نور او شیخ طیب هم په خپل درس کې پنځبیر کې بل کال په دې باندې باس کړه ویډیو کلیپ شته کې وځ درته وکړم باقاعده فتح الله مولوی صاحب یو کسر اوسته غلې په مالا او شیخ طیب صاحب مخکزو دلیل نمبر 26 مولوی صاحب یو طرف ته وي تعلق درو نه انکار وي تعلق درو نه انکار قرآن نه انکار دے سماع انبیاء و اموات صفحہ نمبر 70 کې وي قرآن پاک کی آیت کا انکار لازمات ہے دے وي یہ تعلق ثابت ہے اس تعلق کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس تعلق کے انکار سے قرآن پاک کی آیت کا انکار لازمات ہے اور ایک آیت ایک کلمہ قرآنی کا انکار کو پر جس طرح سارے قرآن کا انکار کو پر ہے اس پنج بیرام تک ټول قرآن څنګه انکار کوي دا ګوره مولوی صاحب دا ستا مولا وایي عقائد علماء اسلام سب 138 واضح رہے کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بدن میں واپس نہیں تھے اور نہیں بدن کے ساتھ روح کا کوئی تعلق ہے سب قسم تعلق ہے نشترے داری ابل خان باچا مولوی صاحب برہان جلی کی اور صفحہ نمبر 181 اور روح کا جسم عنصر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس قسم سب قسم تعلق ہے نشترے اور خپل مولا دی وایي اور قبر میں روح کا بدن کے ساتھ سری سے تعلق نہیں سب قسم هیڅ قسمه تعلق نشته دا یک جلد نمبر 1 مولوی صاحب اوس خپل مشرانو باندې فتو لګوا مخکې زمزه عقیده نمبر 27 د پنځپیرانو یو ځای وایي دا تعلق د ضروریات دین نه دی منکر دی کافر دی تعلقات ضرورت دین میں یہ مسئلہ ثابت ہے جس پر تمام اہل حق کا اتفاق ہے لکه وایي ضروریات دین نه دی کنه او بل طرف ته مناسب دا مشر دی سوی او وایي دلته مولوی صاحب وایي جس طرف مخکې مې دا دوه حواله پیش لې چې څه قسمه تعلق نشته نو ضروریات دین نه پنځپیران منکر شو د خپل فتوی مطابق اسلام نه خارج شو 28 نمبر دلیل تزما بجبریان په خپل باندې یو طرف ته وایي د عذاب قبر منکر کافر دی عقاید علماء عذاب القبر حق منصب 132 دی وایي او د عذاب قبر نه هیڅوک منکر نشته دی منکر قطعی کافر دی صفحه نمبر 4 باندې دا مولوی صاحب بل مشر دی وایي عقاید علماء اسلام صفحه نمبر 225 کې لیکي دی وایي تو واضح ہوا کہ عذاب اس قبر میں نہیں ہوتا اور نہیں اس جسم کا ہوتا ہے یو طرف تو دا قبر دا عذاب نہیں انکار کفر دے بل طرف تو پدی قسم قبر کے دے جسم تو سق قسم عذاب نشترے دا پخپل مسلک مطابق کافر شولے دا عذاب القبر حق ان سب 132 کے مدقلی کی چھ پدی قبر کے دے جسم تو سق قسم عذاب نشترے دا مولوی صاحب دلیل نمبر 29 مولوی صاحب شور لکم کوئی خیر دے زمون قصہ گڑ ہوئی دلیل نمبر 29 نیلوی صاحب وہی دا حیات النبی دا شیعیانو مسلب دے جل 1 صفحہ نمبر 5
513 रवाफिज बरेलविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र शरीफ में जिंदा होने के बावजूद साहब इकराम के बारे में इख्तिलाफात खुनरिज लड़ाई खामोश देवई नबी अलैहि सलाम कब्र की जुंदल दा रवाफिज शियागान गुलात तो मसब दे और बल तरफ दे मुनिसिब दा अशरफुल जवाब दे देवई वही हुजूर सल्लम के कब्र शरीफ के लिए बहुत कुछ शरफ हासिल है क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर मौजूद है, बल्कि हुजूर खुद यानी जसद मातलब उसे इसके अंदर तशरीफ रखते हैं क्योंकि आप कब्र में जिंदा है। करीब करीब तमाम अहले पर मुतबे सहाबा का भी यही इतिकाद है। गोरा साहबों हम तक अकीदा था बल से वही और इत्तेफाक उम्मत साबित है कि हम बेरस कब्र में जिंदा होते हैं। पूरा उम्मत का पजबिरान रवाफिज हुई काफिर होता हुई दा खुतबात हकीमुल इस्लाम सफ़ा नंबर 131 बरज़ख में भी कराम के हयात का मसला मशहूर उमूर जमहूर उलमा का इजमाई मसला है। वफ़ात के बाद अपने पाक कब्रों में हयाती जिस्मानी के साथ जिंदा है और दियो पदे कब्र की जुअंदे गणल दा रवाफिज रदियो पनिस्बानी दो उलमा देवबंद इजमाई मसला दा रवाफिज मसला दा रदियो पनिस उलमा देवबंद रवाफिज सुनाओ रवाफिज को काफिर सोक जरा उलमा देवबंद तकफीर के बिलाल पे उसूल सरा काफिर दिला पंजपिरान काफिर दी दा सीरत मुस्तफ़ा तक इजमा नकल कई मक्की जुमली से वो दलील नंबर 31 था इमाम बुखारी गोरे दा हलान के उस गोरा मुनासिब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से बजे बाबुल कोफिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहि सलातो वसलाम तक कफन वर्क ले शो रसूलुल्लाह सल्लम दफन कर ले शो जिस्म दफन सो कला और पंजपिरान सो रे पंजपिरान वाक़िदा दारा मजमूए रसाइल दनिलवी सपनन में के वही दा जिस्म द सर नबी देना मक्की बेन चला तफसीरन अगा हवाले पेश को जल्दी सिर्फ दायुआ हवाला वाखला दे वही रूह माल जसद ही को नबी कहना गलत है। सपा नंबर 9 में वही मालूम हुआ कि दर हकीकत नबूवत रूह की सिफत है, रूह माल जसद ही की रही एलक जिस्म द सर नबी ने वसगोर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जिस्म त नबी हुएला नो गैर नबी ते नबी उल इमाम बुखारी जो पनिस बंद सर काफिर शो मक्की बल मुनम भी अदबी कलियो मक्की जो रिसालत और नबूवत दर असल रूह की सिफत है नजस दिमा उनसरी मार रूह के दुनिया की जिकम जिस्म नबी अलैहि सलाम मदीने मुनव्वरे रोज़ा की कम जिस्म मुबारक दफन दे पंजपिरान पनिस दबान दा नबी दे अलान के सहाबा किराम मुलाकात द दे सर शवे पंजपिरान द साहबो द साबियत न मुनकिर दे सहाबो द साबियत न मुनकिर काफिर ते बिलाल पूसुल सर टोल पंजपिरान काफिरान मक्की जमुनी से दलील नंबर 32 तजमा दलते पंजपिरान वही नबी तो जिस्म मिसाली वर्क वाले की।